نو د ډیرو خبرو ډیر تاوانونه دي، ځکه په ډیرو خبرو کې به خامخا له انسان څخه درواغ ویل کیږي، او د یو درواغ د پاره به بل درواغ وایي، د دوو درواغو د پاره به دریم واري درواغ وایي، د دریم واري درواغ د پاره به څلورم واري درواغ وایي. نو له یو درواغ څخه به شل درواغ جوړیږي. او داسې په ډیرو خبرو کې له انسان څخه غیبت کیږي، له انسان څخه یو څوک زیریږي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو بې ځایه خبرې نه وکړو. د انسان دپاره د نجات سبب څه دی؟ هغه دا دی چې انسان خپله ژبه په کنټرول کې وساتي. حدیث مبارکو کې راځي من کثر کلامه کثر سقطه. کم انسان چې خبرې زیاتې کوي له هغه انسان څخه غلطیانې زیاتې کېږي. ومن کثر سقطه قل ورعه. د کم انسان چې په خبرو کې غلطیانې زیاتې سي د هغه انسان په تقوا کې کمی راځي. ومن قل ورعه د کم چا چې په تقوا کې کمی رااله مات قلبه د هغه انسان زړه بیا مړ سي، د هغه بیا و عبادت ته شوق نه کېږي. نو دغه ټول تاوانونه چې پیښیږي چې د انسان په خبرو کې غلطیا راځي، د انسان په خبرو کې درواغ راځي، چې کله انسان خبرې زیاتې کوي او په دې باندې د انسان تقوا کمیږي، په دې باندې د انسان زړه مړ کېږي. نو دغه ټول تاوانونه چې دي دا صرف د ډیرو خبرو په خاطر باندې. او ومن مات قلبه حرم الله عليه الجنه. د چا چې زړه مړ سو، د چا چې و عبادت ته شوق نه وسو، هغه بیا له جنت څخه محرومه پاتې کیږي. نو د ډیرو خبرو ډیر تاوانونه دي، ځکه په ډیرو خبرو کې به خامخا له انسان څخه درواغ ویل کیږي، او د یو درواغ د پاره به بل درواغ وایي، د دوو درواغو د پاره به دریم واري درواغ وایي، د دریم واري درواغ د پاره به څلورم واري درواغ وایي. نو له یو درواغ څخه به شل درواغ جوړیږي. او داسې په ډیرو خبرو کې له انسان څخه غیبت کیږي، له انسان څخه یو څوک زیریږي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو ډیرې خبرې نه وکړو، بې ځایه خبرې نه وکړو. ډیرې خبرې خو د خیر خبرې شي، ځکه حدیث مبارکو کې راځي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. د چا چې پر الله تعالی باندې او په ورځ د قیامت باندې ایمان وي فلیقل خیرا، هغه دې د خیر خبره کوي. د خیر خبرې که هر څومره ډیرې وي د غومره یې فایده هم زیاته. او که چیرې د خیر خبره نسی کولی او لیسمت، هغه انسان دې پټه خوله کښېږدي. نو تر بې ځایه خبرو، تر بې ځایه مجلسو د انسان دپاره دغه ډیره مناسبه ده چې په یو کونج کې ناسي پټه خوله ناست وي، نه به بل څوک ځینې زیریږي، نه به غیبت ځینې کېږي، او نه به درواغ ځینې ویل کېږي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې راځي چې ده به خپله ژبه په لاس کې نیولې وه. یو وخت چا ورته وویل چې ای ابوبکره دا ژبه دې ولې په لاس کې نیولې ده؟ دی په جواب کې ورته وایي چې ان هذا اوردني الموارد. د دې په خاطر باندې زه په ډیرو لویو لویو هلاکتو کې واقع سوی. او د ده په باره کې راځي چې ده به په خوله کې ډبره اچولې وله د دې دپاره چې داسې نه چې له ما څخه یو وخت غلطه خبره وشي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې بې ځایه مجلسو څخه، له بې ځایه خبرو څخه، له بې ځایه بحث و مباحثې څخه ځان وساتو.